أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم من حرم زینت اللہ التی چا حرام کڑے دے اغزینت خائص دا اللہ التی ہاغ خائص اخرج لعباده چراوستلی دے یعنی پیدا کڑے دے دخپلو بندگانو دپارا چی هغ خائص جامع و نور دا اللہ نعمتو ندی والطیبات او چا حرام کڑی دی اغپا کی زسی زنا من الرزق در رزقنا قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم احیا دا زینت او دا طیب سی زنا للذین آمنوا دی دا حاغ کسانو دا پارا چی ایمان راوڑے فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے خالصوتا یوم القیامہ او خالص بوی دی مومنانو لرپورز دا قیامت کذالک نفصل الآیات ہم دقرنگی منگ بیا بیا بیانو آیتن لرا لقوم یعلمون دپار دہاغ قوم چی حقی پوئیگی قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انما حرم ربی الفواحش بے شک حرام گرزولی دی رب زما الفواحش دا بے حیائی کارونا ما هاغ بے حیائی ظہر منها چه هغ خکاروی دا دینا وما او هغ بطن چه هغ پتوی والإثم او حرام گرزولی دی رب زما گناہ لرا والبغی او ظلم لرا بغیر الحق بنا حقا وان تشرکو باللہ او حرام گرزولی دی رب زما دا خبرہ چتاسو شریک جوڑ کئی دا اللہ سرا ما حغ سیزنا لم ينزل به سلطانا چند دے نازل کرلے شوے پہغی باندی دلیل وان تقولو او حرام گرزولی رب زما دا چتا سؤائی علی اللہ پا اللہ باندی ما حغس لا تعلمون چتا ستی علم نشتا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ او دے دا ہر یو امت دپارا یو مقرر وقت یو نیٹا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ بس ہر کل چراشی نیٹا ددوی مقرر وقت ددوی لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نشی ورستو کېدلې دوی یو غړی او نمخ کې کېدلې شي یا بنی آدم اے اولاد د آدم علیہ السلام اما یأتینکم رسل منکم کچرتراشی تاسو ترسولان ستاسونا یقصون علیکم او حقی بیانوی پتاسو باندے آیاتی آیتون زما حکمون زما یغی دین زما لرا فمن اتقا پس هاغ سوک چی پرہیزگاری وکڑا زان بچ کو د کفر شرک او نافرمانونا و اصلح او اصلاح وکڑ خپلا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نو بس نبوی سیر پدوی باندے او نبدوی غمجن شی نبدوی چری خپشی والذین کذبوا بآیاتنا او هاغ کسان چی نسبت دروغ یو کو زمنگی آیاتنو تا واستکبروا عنها او زان غٹ وگنلو دینا اولئک اصحاب النار دا کسان دی خاوندان دور هم فیها خالدون وی بدوی پدیور کے ہمیشہ دبارا
فمن ازلم ممن افترا پس سوک زیاد ظالم دے دہاغ چانا افترا علی اللہ کذبا چی جوڑوی حغا پا اللہ باند دروغ لرا یعنی ددن غٹ ظالم بلنشتا او کذب بآیاته او یا نسبت دروغ کوي آیاتونو زمونگتا اولئک ینالهم دا کسان چی دی وبرسیگی دویتا نصیبهم حصد دوی من الکتاب دا غی لکلی شوینا چی صد په دنیا کې خدای پاک د دوی په قسمت لیکلی دقه به ورته ورسیږي بیا به موږ ته راځي حتی اذا جاءتهم رسلنا آن تر دې چې راشي دوی ته رسلنا استازي زمونږه یعنی هغه ملایک چې سا اوباسي یتوفونهم وفات کوي به دوی لرا قالو نوی بدا ملائک اینما کنتم تدعون من دون اللہ کم زی کی دی هاغا چتاسو برا بلل بغیر دا اللہ نا قالو نو بوی دا خلق ذلو عنا ورکشول زمنا هاغا بوتان وغیرہ وشهدوا على انفسهم او دوی به گواهی ورکی په خپل ځانونو ان دا خپل جرمونو اقرار بو کی انهم كانوا کافرین چې بشکا و دوی کفر کون کی قال ادخلوا في اللہ تعالی با اوبرمائی چی داخل شیطاسو فی پہاغ امتنو کی قد خلت من قبلکم چی یقینا تیر شوی دی مخکستاسونا من الجن والانس د پیریانو جناتونا و د انسانانونا فی النار پور کی کلما دخلت امتن ہر واری چه داخل شی یو ڈلا یو امت دغیورتا لعنت اختها ندویبا لعنت لیگی بدعا بکوی خیرے بکوی اختها اغی خور خپلیتا مراد اخت ندلتا اغا ہم جنس کافران مراد دی یعنی خیرے بکوی اختها هاغی خلقتا چی یو شانتیو د دوی سر پا کفر کے مشابہو د دوی سر پا کفر کے حتی اذا دارکو فیہا جمیعا آن تردے چی دوی با عمومیو بلر فیہا پدے جہنم کے جمیعا ٹول پٹولا راجم بی کی اللہ تعالی دغلتا قالت اخراهم نوبوی اغا رستنی دوی یعنی اغا تابعین اغا چسوک پچا پس روان وی نو اغا روان خلق لئولاهم اغی اولنوتا یعنی اغی متبوعینوتا اغی لیڈرانوتا ربنا اے زمونگ ربا هاولائی دا مشران چی دی دا لیڈران زمون چی دی اضلونا گمراہ کڑیو دوی منگ لرا فآتهم عذابا ضعفا من النار پس ورکڑ دوی تا عذاب دو چند زموننا من النار دورنا قال لکل ضعف اللہ تعالی بو فرمائی دا ہر چا دا پاربوی دو چن ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو پوہے گئینا وقالت اولاهم لأخراهم او بوائی اغا اولنی دی ورستنوتا یعنی اغا لیڈران دی خپلو ما تحتوتا اغا متبوعین دی تابعینوتا فما کان لکم علینا من فضل بس نشت دیستاسو دبارا پا منبان سو وروالے فذوقوا العذاب پس سکی تاسو عذاب لرا بما کنتم تکسبون بسبب دهاغی چی تاسو بکم کسب کول چی تاسو بکم عملو نکول